बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम द EW न्यूज़ सरा ज़ैम तासो होस्ट रिजवानुल हक दा वक्त मूंग मौजूद हूँ मर्दान DHQ हस्पताल की चरता च पे 17-18 साल मासूम बांधे द पुलिसों द तरफ ना तशद्दुद शवे दे द आगे मासूम द कोर वाले सरा द आगे मासूम च सुमर दलता पमरस्त के खलक रागली दी दागुई सर मिलावी वो खबरें बको च आया दा मासूम बानी स जुल्म शवे दे पस वजह बानी दागुई सर जुल्म शवे दे और दागी मुबारक के दागुई स राय दा द चान मुतालबे कई छे हमारे कौन वजूद होगी मिला तशी पदी दिनों कैमले तेरा कड़े दे हाकिम खान और लगा कदम ला कैमरा कड़े हुए चित्तरे मरा वाला सब गड़बड़ पलेस्तर और पाखो गड़बड़ वाला और हाकिम खान चिकम दे माते भी उगिरा मरे उगिरा काबले बतीज बिगुना बारकोम और उगिरा बदता तपगाड़ के चोम उगिरा बतवी नहीं मौत जी नमो बता सजाती दुश्मनी निष्ठा माता होता है तो चिगवी वर्क का सुख है माता का सुख उगिरा गुनागारम दे खुजे भी बिगुना साबे तो मुझे बेते बारकोम मौत में ये स्तागा माते विस्तार तबदा लगा जरा चुमोगे माता किम खानी में तोरे होते रहेगी विस्तार लाश पापा तुमने लगी और इन्हें बड़ी लगा पते लगी मर वजूद पते लगी वो चकम जाके बफूतू मौत जी में मर गो ढूंढ अल्लाह पालास के कजुन को दावा हम मौजूद दो अमंजर का सदर सरा चरतब चागी सर मुंगा खबरी को दागी पकम मासूम बानी चदलता तशद्दुद शवे दे दागी बारक दे दुई स मख के अक़दाम दी और सब दे बारक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम दस्ताज द मीडिया डेर ज़्यादा मशकूर मा तासो च कम देनो दा मंजर की और द हर मजलूम सर च कम दे कम जे के जुल्म शवे देनो तासो अगी सर शाना बशाना वलाड़ी और द हर मजलूम आवाज और द मंजर की आवाज से कम देनो तासो द बालाब सरानो ता सरकार त चकवे तासो रसवे दा पाकिस्तान की द PTI गवर्नमेंट हुई च मंग च कम देनो इस्लाहात कड़ी दी पुलिस की मंग च कम देनो मिसाली पुलिस वर कड़ी दी दे सुबेला नो सदा दे IGP ने दा तपोस को मा दी वज़ीर आला ने दा तपोस कोम چې دا कम किस्म चेंज دی دا कम किस्म तब्दीली دا چې لکه تا یو مظلوم تا یو کس تا چې کم دینو خپل مجرم خي چې بي او د عزیز موبایل ما د په ما باندې خرڅ کړي دي دا غي نه باوجود ته چې کم دینو ته دا غي له ته دمکی ورکه اغه له چې کم دینو ته ورکه چې تا به روک کم او د امړې بدستو غوتو خېجوم اخر دا په کم قانون کې او په کم قانون په تحت کې دی دا عمل کړي دي بل پولیس پاس به بهجا کې د خلاف د داویدار چې کمړي د چاشوي دغه خلاف د داویداری د خلاف نشته داغي چې کوم د خلاف FIR نه کړي نو اخر څه د پولیس نه دا تاسو کومه د مردان د DIG نه د نوی DPO راغله دي د دنه دا تاسو کوم د تخبه د سپینه چې کوم دینوس دا تاسو کومه چې دا ذکر دي چې به د تقریبا ظلم دی کړي دي چې کوم ظلم کړي دي کوم زیاتې کړي دي انویسټیګیشن والا کړي دي اخر د دې ماشوم نن دی ګرځېدي نشي دا د خپل پلار یو سهارا ده نو زه دا وایم چې د دې SHO خلاف د دې اډیکشن SHO خلاف د دې حکیم چې د عدالت دمکی ور کړی دا او د دې منظور چې کوم SHO دی التا چې دې چې پاس به بیجا کې ځان سره ساتلو پتاڼه کې به دنه د بیزتی کړی دا دی التا واله ټکول دي د سره ظلمونه کړی دي زیاتې کړی دي او دې مفلوج کړی دي نو د دې چې کومینو سرکار ته پوسو کی او د دې چې کومینو زه DIG او د DPO ته دا درخواست کوم چې مهربانو کې دې مظلوم سره کم ظلم شوی دی د دې تپوسو شي کني موږ به کم دین خپل د امن جرګې د طرف نه د دې ماشوم په باره کې کم دین تر د IGP پورې او د وزیر اعلی د CM هاوس پورې موږ به کم دین دې بزو احتجاج بال تکو او د انصاف لپاره موږ دا چغه ته هر ځای پورې کم نه پورته کو जी ग्रान कतुन को दावा हम मौजूद है देवबल जमुंगा मशर अमन जरगा सेंट्रल कमेटी मेंबर डॉक्टर इब्राहिम दाऊद सेब सरा चाहे सर पदी बार के खबरी को अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम دا कम जुल्म چې شوی دی دا कम تشدد چې بدی मासूम باندې شوی دی دی بار کې تاسو څه خیال دی او څه تاثیرات دي تاسو جی زه چې راتلم نو زما خو دا خیال نه و چې په دې ماشوم بدون بهیمانه تشدد شوی دله یو ډېر زیات سایکولوژیکل او ډېر ډرامیټک خونده کې مطلب دا چې انجری ورکړی او د ایج او د احساسات خو داسې دي چې هغه د دې خبرې نه دي نو زه دا وایم چې دا یو زیاتې شوی دی یو ظلم شوی دی
په دې هلک ټارچر شوی دی. د دې هلک چې کوم دی نو دې 4-5 ورځې په حبس بیجا کې ساتلی شوی دی. د یو پیره نه چې دې 4-5 پیرې بوتلې دي. او بیا افسوسناکه خبره دا ده چې دله ایس ایچ او یا ایس آی چې کوم دا نومونه موږ واخیستل هغې دله دا دمکي ورکوي چې یاره موږ به تا به مړ کړو ستا د لاش په پته مو نه لګي او دا کابلې به خلاص کړو او ستا په غاړه کې به دا قتل واچو. نو دا خو انتهایی لکه یو جبر دی، دا خو انتهایی یو ظلم دی، دا خو یو انتهایی یو استحصال دی. او زه نه پوهېږم چې دوی زموږ د ماشومانو له څه ورکول غواړي، لکه آیا دوی د سټیټ او د آرمي او د پولیس خلاف کول غواړي. جی ګرانو کتونکو دا وخت مونږ د هغې ماشوم د والد محترم سره موجود یو چې د هغه نه به تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ټوټل چې څومره واقعه ده د دې دا ټوټل څه واقعات شوي؟ دا واقعیت داسې شوي دي چې لکه کله دا موبایل زما په دې زوی چا خرڅ کړی دی که نه، نو مونږ هم ګرځېدلو دی منډې تړلې والې پولیسو کسان پکې څه دغه شو. بیا زما دا زوی چې کله دی بوتلی دی نو د پاکستان چوک نه بیا بوتلو، لکه دی داسې نه دی دغه کړی پاکستان چوک ته راواله دی به ورسره په خپله ګاډي ته وختلو به ورسره که نه. د هغې باوجود لکه دا 20 ورځې وشوې چې موږ داسې کړېږو او ځو راځو دغه کېږو، نو دا چې بېګا وایي چې رایولئ تاڼې ته نو موږ په خپله دی 11 دا 3 بجې بوتلی دی اورې اول ته چې دی دغه کړی دی نو حکیم شاه نوم یې دی اډیشنل ایس ایچ او دی هغه والی دی او دغه کړی دی پوه شوې. دغه د زما زوی زخمي پروت دی اسپتال کې، نو موږ سره لکه دغه مسله د حکیم شاه دغه ده ما ته تر دې وایي چې یاره ستا د دې زوی لاش به هم نه معلومېږي که نه. نو مثلا دا چې لکه زما د زوی په سر دا پیسې اخېستې څه چې کړي دي چې دی ما کړی را کړی. دې غریب دغلته خپله مزدوري کوي، نن پولیس راځي او په ده باندې ده دا موبایل اخیستی او د موبایل سړی هم ښودلی دی چې دې سړي نه مې اخیستی او بیا هم بار بار دا تقریبا 4-5 ځله شو چې دی بوت او دی ووخو اول ته یې راځوړند کړي. نن دی د سهار نه چې راغلی دی بېهوش و 12 بجې دی په هوش کې راغلی دومره یې والی دی. نو لهذا د دې تپوس وکړی شي چې د پولیس باندې د دې خبرې تپوس وکړي چې دومره ظلم ولې کوی دی ماشوم سره. او دی هلته یعنې نه پې څه اف آی آر شته نه پې نور څه شته او بس بوزي او هلته یې وښي او ټکوي. ډېره مننه جي. جی څنګه چې تاسو وکتل چې ډېرو مشرانو خبرې وکړې چې یاره کے پی کے ګورنمنټ زموږ حکومت بار بار دا خبره کوي چې مونږ کے پی کے لا مثالي پولیس ورکړل او مونږ په پولیس محکمه کې مونږ ډېر زیات اصلاحات راوستل. نو دا هغه اصلاحات دي چې کوم طرف ته مونږ ګورو چې په 19 کالو یا 15 کالو ماشوم باندې تشدد کیږي او صرف محض په دې باندې چې هغه یو موبایل یا هغه یو تجارت کولو او د هغې په وجه باندې هغه بار بار صرف د یو ګواهۍ په نوم باندې بوتلی کېږي او د هغه سره بار بار تشدد کېږي. نو دا هغه مثالي پولیس دي زمونږ او هغوی د انصاف طلبګار دي د حکومت نه، د مخکې حکومت نه کم حکومت چې مثالي پولیس د صوبې له د خیبر پښتونخوا له ورکړي دي. د کیمرمین علي خان سره زه یم ستاسو هوسټ رضوان الحق، EW نیوز مردان.